درود شریف زموږ د ژوندو او د مړو په کار راځي. درود شریف یو داسې بهترینه وظیفه ده چې د دې په برکت باندې ژوندو ته هم فایده رسیږي او مړو ته په هم خیر او برکت او فایده رسیږي. حسن بصری رحمت الله علیه یو زنانه راغله، وای زما لور وفات شوې ده او زه زما لور مرګرتیا کې یو ځای زندگی تیروله، نه مې زوی شته نه مې نورې لوڼه وې او خاوند ډېر پخوا وفات شوی. زه او دغه لور مې یو ځای زندگی تیروله او ناګهانه دغه لور زما وفات شوله. د لور په غم کې ډېر زیات فکر به مې کاوه چې زما د لور به په قبر کې څه حال وي، د قبر عذاب به وي که به نه وي، الله به بخلي که به نه وي بخلی. په دې فکر کې مې دا سوچ راغی چې یاره زه د خپله مړه لور په خوب کې ووینم چې د دې دننه حال به قبر کې څه وي. چا ورته وویل حسن بصري ډېر بهترین وظایف خلکو له ورکوي. نو دا زنانه راغله حسن بصري رحمت الله علیه نه تپوس کوي، وایي داسې یو بهترینه وظیفه راله راکړه چې زه پې خپله مړه لور په خوب کې ووینم. دغه زنانه ته هر څه وظیفه چې وه میلاو شوله او بیا دا زنانه کور ته تلې د هغه وظیفه یې وکړله. دې زنانه شپه کې مړه لور په خوب کې ولیدله چې هغه د قبر په عذاب کې مبتلا وه. د قبر عذاب داسې و چې دې جینۍ ته د اور لباس اچولی شوی او یو نسخې لیکلې دي وي د تارکولو جامې ورته اچولې شوې وي او د دې دا بدن په هغې باندې سوځېدلی کېده، دې ته تکلیف و. تاسو چې کله په طبخي باندې دا نینې واچوئ دا تړقار کوي او داسې ټوپونه وی، دغه شان دغه جینۍ د لحد په دې ځمکه باندې ټوپونه وی، تزنیږي، بدن یې خراب دی او دا تکلیف د لاسه سوځي. دې مور چې دا خوب لیدلی دی سترګې د هیبت د وجې غړې شوي دي، د خوبه بیداره شوله. چې بیداره شوه نو اوس انتظار کوي خدایه کله به سحر کېږي چې لاړه شم حسن بصري ته دا خوب ووایم چې ما خو دا لور په خوب کې داسې په عذاب کې ولیده. د دې مور د خوب د وجې نه دا پریشاني نور هم زیاته شوله او د پریشانۍ د وجې دا یې وی چې خدای د دې لیدو نه خو ما دپاره هغه نه لیدل خوب. اول مې یو غم و چې پیغله لور رانه وفات شوه، اوس مې بل غم دا دی چې وفات شوې خو ده خو ورسره د قبر په عذاب کې مبتلا ده. په دې باندې ډېره خفه وه تلې ده او حسن بصري ته یې ټوله قصه کړې ده. حسن بصري رحمت الله علیه ورته فرمایي زه نشم ویلی چې ستا د لور د قبر عذاب به ولې وي، خو ممکنه ده داسې څه عمل به چې کمزوري به ترې شوي او د هغې په وجه باندې الله پاک به عذاب ورکوي. حسن بصري رحمت الله علیه دومره مشوره ورکړه، وی لاړه شه او د خپلې مړې لور دپاره د نن نه وظایف شروع که، دعاګانې شروع که، نفلونه شروع که، وربخه ممکنه ده چې الله یې وبخي. دې زنانه د خپلې مړې لور دپاره وظیفې وغیره نفلونه شروع کړي دي. ډېره زمانه چې تېره شوه حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي وی ما خوب ولیده، وی خوب کې وینم چې الله پاک راته حکم وکړ چې زه د جنت ته بوځم او د جنت نعمتونه تا ته خیم. وی زه په خوب کې جنت ته بوتلم او ناګهانه مخامخ ګورم یو عالیشان تخت دی او په هغې باندې چار چاپېره خادمان لاس په نامه ولاړ دي او په دغه تخت باندې غټه کرسۍ لګېدلې ده، په هغې یو مسلمانه پیغله جینۍ د جنت په شین لباس کې ناسته ده. حسن بصري فرمایي وی دی جینۍ خپل تخت ته حکم وکړو، وی چې ته لاړ شه او د دغې حسن بصري په خوا کې کوز شه. وی دغه تخت راغی او زما په خوا کې کوز شو، زه د جنت په یو کناره کې یم او دغه ټیم کې حسن بصري فرمایي وی دا تخت او دا جینۍ زما خوا ته راغله او ما ته وی چې حسن بصري زه تا وپېژندم. وی ما ورته وی چې ما په دنیا کې چېرته لیدلې نه، نو اوس راته پته نه لګي چې ته څوک یې. وی دغه جینۍ راته ګویا شو، راته وی چې زه د هغې زنانه مړه لور یم کومه چې تا له راغلې وه او تا وظیفه ورکړه، زه بیا په خوب کې مړه د قبر په عذاب کې لیدلې یم، زه هغه جینۍ یم. حسن بصري فرمایي وي زه ډېر زیات حیران شوم، د تعجب د وجې داسې په ګوته مې چک ولګو چې خدای کله مور په خوب کې لیدې نو په قبر کې عذاب کې مبتلا وي، زه چې د کله وینم د جنت په آرام و راحت کې مبتلا او مصروفه یې. د دې حقیقت څه دی؟ نو دغه جینۍ راته ګویا شوه، راته وی حسن بصري کله چې زه مور لیدم په خوب کې په عذاب کې وم، نو یوازې زه داسې په عذاب کې نوم په تمام قبرستان کې 1500 او 50 مړي داسې و چې زما نم زیات په لړزان او زما نم زیات په عذاب کې و، خو
خو بیا په سبا باندې یو مسلمان بنده تیرېده په قبرستان باندې او هغه سره لاس کې تسبیح وي او په تسبیح باندې ذکر کو درود شریف وي اللهم صل اللهم بارک. دا وظیفه کوله وی چې دغه مسلمان په قبرستان تیرېده درود شریف وي نو د الله د طرف نه رحمت په جوش کې راغی او موږ ته متوجه شو او الله پاک موږ ته فرمایل چې دا تاسو لکم عذاب ما درکړی دی دا عذاب مې درته معاف کو ځکه زما شان سره نه ښایي چې کوم ځای زما په حبیب باندې درود ویل کېږي هغه ځای زه چاله عذاب ورکوم لہذا تاسو نه مې ټول عذابونه پورته کړل او د درود برکت دا دی چې کوم تیر عذابونه مې درکړل هغه ختم شو د دې په بدل به اوس د جنت عیش و آرام او نعمتونه او خوشحالۍ درله درکوم. نو معلومه شوه چې د انسان دپاره که ژوندی دی که وفات که حیات دی که وفات دی د ده دپاره د درود شریف یو داسې بهترینه وظیفه ده چې دله په دنیا کې هم خیر ورکوي په قبر کې هم خیر ورکوي په آخرت کې هم وله خیر ورکوي. د درود شریف برکات ته الله پاک زمونږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. وصلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.